او چې دا انسان څوک وجني نو الله پې څونه غصه کېږي. الله وایي چې ځمکه اسمانونه روانولو باندې دومره نه خفه کېږم څنګه چې دا د انسان په دې قتل زه خفه کېږم. الله فرمایي یو انسان چې چا قتل که یو انسان دونه یې زه خفه کړم لکه ټول انسانان چې قتل کړي وي دونه پې الله خفه کېږي. لیکن کله کله الله پاک چې په غصه کې راشي او په قهر باندې راشي دغه انسان چې دا بل ته یې نشي پیرزو چې څوک دې مړ کړي دغه انسان چې د ده په مرګ او په قتل الله خفه کېږي چې الله پاک غضب په جوش کې راشي او قهر په جوش کې راشي دا انسان داسې ووایي چې د وجود د ټوکړو پته هم نه لګي بربادېږي. یا دې ته نه ګوري الله چې غصه شو الله پاک دې ته نه ګوري چې دا ماشوم دی او که دا لوی دی دې ته نه ګوري چې دا ښځه ده او که دا نر دی دې ته نه ګوري چې دا مولا دی او که دا امي دی دې ته بیا نه ګوري چې دا نیک دی او که دا بدعمله دی. بس د خدای غضب چې په جوش کې راشي نو ان بطش ربک لشدید بس دې کې بیا دویمه نه کېږي د دې نه سخت پکړ بیا بل نشته.